الحمدلله مونږ دې باندې بار علاقو کې فخر کوو چې زمونږه د تخبې دا خار دا په درس او تدریس باندې دا په دینی مدارسو باندې آباد او ودان چې کوم دی سیب خار دی ګڼ شمېر کې مدارس دا نن په دې تخبې کې لګیا دي او دارنګې تر د دور حدیث پورې درسونه هلته کېږي دارنګې د حفظ او د تجوید او د ناظرې دا مدرسې خو پکې بېشماره دي د بناتو د علم د حصول مدرسې دا بېشماره دي الحمدلله په هغه سلسله کې او په هغه کړۍ کې د علماو یو زمونږه د خپل نوجوان او کشر رور حضرت مولانا محمد علي صاحب دی چې هغه دلته کله دا مدرسه نه وه او دغلته د امین کلي په جومات کې امامتي وه نو هم په ډېر ګڼ شمېر کې د قوم بچي دا هغه قرآن خوانه کړي کال په کال باندې بلکې په کال کې دوه درې ځل به هغه هلته په هغه جومات کې د بچو دستاربندي کوله او ډېر ګڼ شمېر کې د قوم بچي دی حافظان او قاریان کړي هلته په هغه ورکوټي جومات کې او بیا د هغې سره سره د کور فکر ورسره نه و د حجرې فکر ورسره نه و دی علماو سره د دغه خبرو فکر نه لیکن دا فکر ورسره چې زه به لږ مدرسې له څنګه پیدا کم جومات له به څنګه پیدا کم د درس حلقې له به څنګه ځای پیدا کم دغه فکر ورسره او چې اخلاص سره دا فکر دا د چا سره وي نو الله ورله وجود چې کوم دی صاحب ورکوي په دې وجه باندې الحمدلله دوه مدرسې دا دلته کې درنې مدرسې روانې کړې یو د دې علاقې د مسلمانانو د زنانه اولاد د دینی تعلیم او د تربیت دپاره د زنانو دا مدرسې روانه کړې ده او ډېر ګڼ شمېر کې د قوم زنانه دا هلته کې راځي او هغې د قرآن او د حدیث نه خبر شي او بیا هغې ځي په خپلو کورونو کې هغې د هغه قرآن او د حدیث نشر و اشاعت کوي دا یو عظیم محنت د په دغه نوجوانۍ کې روان کړی دی او بل طرف ته دا د بنینو مدرسه دلته روانه کړې ده الحمدلله نن سبا تعمیر کول دې ځایونو کې ځمکې اخیستل دا د اسمان سره خبرې کوي چې ځمکه په تخبې کې څومره ګرانه ده د بلډنګ میټیریل دا اوس څومره ګران دي لہذا محترم عزیزانو الحمدلله ښه بهترین بلډنګ هم تعمیر که او یوازې د بلډنګ تعمیر نه بلکې هغه علمي تعمیر د مدرسې دایم کړی دی چې الحمدلله هغه ابتدایي درجو کې ګڼ شمېر کې طلبای کرام دا چې کوم دی صاحب ورسره دي او د طالبینه یو ډېر لوی استعداد او صلاحیت دا چې کوم دی الحمدلله په ده کې چې کوم دی او هغه استعداد او صلاحیت هغې بروی کار چې کوم دی صاحب راوسته د هغې اندازه دا د هغه شاګردانو ته به لګي الحمدلله هغه واړه واړه شاګردان هغې دومره قابلان کړل چې نن د اولې درجې هلک راپاسي او د هغه د ناظرې د کلاس هلک راپاسي او د دومره عظیمې مجمع ته د علمي مجمع ته د علماو طلباو ته بلا ججک هغه لګي خطاب ورته کوي دا د یو ورځ نیمې کار نه دی مطلب دا دی چې مولوي صاحب د خپلو شاګردانو سره یو ډېر لوی چې کوم دی محنت کړی دی لہذا محترمو عزیزانو نو دارنګې دغه د درس او د تدریس دا حلقې دایم کامیابې روانې کړي دي او د دغې خپلو طلباو د هغې د علمي تشنګۍ او دارنګې د هغه علمي پیاس د هغې چې کوم دی د ماتولو دپاره الحمدلله د صرف او د نحوې په میدان کې الله وله یو لوی مهارت ورکړی دی او دارنګې درانه تصانیف دی چې کوم دی صاحب مخې ته رالل الحمدلله د هغې د علمیت اندازه د هغې نه چې کوم دی صاحب لګي چې دا کم محنت سره چونکې زمونږ بره کتابونه نو ښکته پوره د هغې د مطالعې مونږ ته چې کوم دی ټایم میلو نه شي خو چې څومره ملګرو یا څومره شاګردانو زمونږه د هغې مطالعه چې کوم دی صاحب کړې ده د هغه د تصانیفو نو دارنګې هغې ډېر لوی صفت د هغې چې کوم دی صاحب کړی دی چې څه اقتباسات هغه خو خامخا د صرف د نورو د نحوې د نورو کتابونو نه به وي خو لیکن د هغې خپل تحقیق او دارنګې چې هغه خپله پکې کوم څه کړي دي لہذا هغه د ستاینې چې کوم دی صاحب وړ دي نو مونږه په دغه لږ وخت کې په دغه نوجوانۍ کې دا دومره علمي د ترقۍ منازل توی کول
دې باندې مونږه هغه ته خراج تحسین پیش کوو او مونږ به دعا کوو چې رب کائنات دا هغه دا دواړه ادارې دا انتهایی چې کوم دی صاحب کامیابې ولري زه دغې خبرو باندې اکتفا کوم. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.